اللہ تعالیٰ په قرآن کریم کې فرمایي فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب علیم. دغه رقم نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي خالف المشرکین وفر اللحى واحب الشوارب. مخجو قدرمونه عزتمونه مسلمانانو ورونو د مسلمان د پاره دا ضروری ده چې دی به د شریعت په هر حکم باندې عمل کوي، که هغه د قرآن کریم احکامات یا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل امت لپاره کوم احکامات بیان کړي دي دا ټول به انسان په کلکه باندې عملي کوي او په دې باندې به عمل کوي. اسلام یو داسې جامع دین دی چې په دې کې د انسان اجتماعي او انفرادي ژوند د ټولو اعمالو او احوالو په باره کې تفصیلي احکامات او راهنمایي موجوده ده. داسې نه ده چې اسلام صرف د عباداتو مجموعه ده، بلکې په دې کې د عباداتو سره سره اعتقاداتو، معاملاتو، اخلاق او آدابو په باره کې هم واضح احکامات موجود دي. تر دې پورې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل امت د باطن اصلاح سره سره د ظاهر اصلاح هم کړې ده او د مسلمان د ظاهري لباس، وضع، قط او شکل او صورت په باره کې واضح ارشادات فرمایلي دي. د شریعت په احکامو کې یو حکم د ژیرې پرېښودل دي او د بریتو کشنې کول دي چې مسلمان به په خپله ژیره اوږدوي او د موټه به یې نه کموي. د ژیرې پرېښودل واجب دي او خریل یا د موټه نه کمول په اتفاق سره ګناه کبیره ده، حرام او ناجایز کار دی. د دې په باره کې درته یو څو حدیث مبارکه ذکر کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي خالف المشرکین وفر اللحى واحب الشوارب. تاسې د مشرکانو مخالفت وکړئ او ژیرې اوږدې کړئ او بریتونه کشنې کړئ. بل ځای رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي انکحوا الشوارب وعاف اللحى. تاسې بریتونه کشنې کړئ او د بریتو په کشنیوالي کې مبالغه وکړئ، یعنې ښه طرح یې کشنې کړئ او ژیرې اوږدې کړئ. دریم ځای نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي خالف المشرکین احفوا الشوارب واوفوا اللحى. تاسې د مشرکینو سره مخالفت وکړئ، بریتونه کشنې کړئ او ژیرې اوږدې کړئ. بل ځای د الله رسول فرمایي جز الشوارب وارخوا اللحى خالف المجوس. تاسې بریتونه کشنې کړئ او ژیرې غټې کړئ، د مجوسیانو سره مخالفت وکړئ. دا خو ما درته یو څو حدیث ذکر کړل. د حدیثو په ذخیره چې نظر واچول شي نو د ژیرې پرېښودل او د بریتو کشنې کول، یعنې کټولی او کشنې کولی، ډېر حدیث راغلی دي چې پر هغه باندې نظر واچول شي نو د شهرت درجې ته رسېدلی دي، بلکې د تواتر معنوي درجې ته رسېدلی دي. لہذا د ژیرې پرېښول او د بریتو کشنې کول په فرایضو د اسلام په شعایرو کې داخل دي او د هر مسلمان دپاره د ژیرې پرېښودل واجب دی. د ژیرې په باره کې څومره الفاظ راغلي دي د هغه ټولو مطلب د ژیرې پرېښول دي. علامه نووي رحمت الله علیه د دې ټولو الفاظو په باره کې لیکلي دي ومعناها كلها ترکها على حالها. د دې ټولو معنا دا ده چې ژیره باید پر خپل حال باندې پرېښول شي. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه لیکلی دی وفر اللحى مطلب دا بیان کړی دی چې اترکا وافرتن، ژیره پرېښول په داسې حالت کې چې دا وافره وي، یعنې پوره وي، دا پوره رسېدلې پر خپل حال باندې پرېښودل. واحب اللحى مطلب دا بیان کړی دی چې د ژیرې اوږدې وساتئ. واوفوا اللحى مطلب یې دا بیان کړی دی چې اترکوها فیها وافیتن، ژیرې پرېږدئ په داسې حالت کې چې دوی پوره وي. وارخوا اللحى مطلب یې دا بیان کړی دی چې اطویلوها، ژیرې اوږدوئ، ژیرې اوږدې پرېږدئ. د ژیرې په باره کې چې دا څومره الفاظ په حدیث شریف کې راغلي دا ټولې د امر صیغې دي او د امر حقیقي معنا د وجوب ده، یعنی امر حقیقي د وجوب دپاره راځي. لہذا ژیره پرېښول واجب دی، ځکه دلته داسې قرینه نشته چې هغه د دې باندې دلالت وکړي چې امر نه مراد وجوب نه دی. ځکه په مسلم شریف کې حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک وفرمایل انه امر باعفاء الشوارب واعفاء اللحیة.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بریتو د کمولو او د ژیړو د اوږدولو حکم کړی دی. نو دا څومره الفاظ چې رالو په دې حدیثو کې د دې نه د ژیړې د وجوب معلومیږي چې ژیړه پرېښول واجب دي او بریتونه کشني کول. ژیړه اگر چې سنت ده خو پرېښول یې واجب دي. که چیرې چا ژیړه د یوه مشت نه کمه کله یې وخورېل دا ګناه کبیره ده، په ګناه کبیره کې داخله.